انسان دپاره چې الله رب العزت څه لیکلي دی هغه په انسان باندې راځي. څه چې الله رب العزت ستا لپاره لیکلي که د رزق نشي نو ستا په رزق باندې ستا د چې کوم رزق تا ته مقرر دی تر دې پورې په هغه دانه باندې ستا او د ستا د پلار نوم هم لیکلی چې دا به پلاني انسان ته رسي. څومره سا چې موږ اخلو رزق چې موږ خورو اوبه چې موږ څکو الله رب العزت د دې مقدار مقرر کړی دی چې دومره به د پلانې بنده دومره خوري. څونه پیسې به ګټې دا الله رب العزت تا ته مقرر کړي دي. نو به هر حال په تقدیر باندې به سوالات نه کې. ارس الله رب العزت مقرر کړي دي انسان دپاره لیکن انسان یې وهدیناه النجدین. الله رب العزت فرمایي ما ته دوه لارې وښودې چې ستا لپاره خو ما هر څه مقرر کړي دي اوس وګوره که ته په غلطه لار باندې پیسې ګټې او که ته په صحیح لار باندې ګټې. د دې وجې نه حضرت علي رضی الله تعالی عنه